الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درۃ الالحاد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پرونی درس کې موږ ته وضاحت وشو مولوي صاحبانو چې د الحاد خلاف د مذهبي طبقې څه ذمہواري و د هغې وضاحت وشو. بل عنوان چې ویلی نو موږ ویل چې موږ به د خپل نوجوان نسل د الحاد نه څنګه بچ کوو، د هغې څه وضاحتونه یو لس پکې موږ بیان کړو. نن به موږ وایو زموږ د نن د درس عنوان او خلاصه چې دا موږ به وایو چې جدید مغربي فکر او فلسفه دا څومره خطرناکه فلسفه ده. د داسې لس وجوهات موږ ذکر کړي دي او دغه شانته کې مولوي صاحبانو موږ به د جدید الحاد ابتدایي دور او په اقوام عالم باندې د الحاد څه اثرات دي دا به وایو او د الحاد د اسلام او د الحاد تقابل به دا بیانو او که موقع ملاو شو نو د منکرینو د ملحدینو نظریات او څه افکار به بیانو. مولوي صاحبانو دا زموږ د نن درس عنوان او خلاصه ده. مولوي صاحب کتاب شروع کو زر سبق وایي چې کتاب بسم الله الرحمن الرحیم. جدید مغربي فکر او فلسفه څومره خطرناکه ده او کوم وجوهات دي چې د هغې په ذریعه جدید مغربي فکر او فلسفه خطرناکه شوې ده. مختلف وجوهاتو په بنا باندې جدید مغربي فکر او فلسفه د ټولو فتنو نه ډېره خطرناکه ده. نن به تاسو وپېژنئ چې یقینا دا ډېره خطرناکه فتنه ده. دا چې څونه فتنې اوسه پورې راغلي دي که نه د قبل از تاریخ نه واله اوسه پورې دونه خطرناکه یو فتنه هم نه ده راغلې. الحمدلله دا موږ په پروف او په دلایلو سره څه شی دی موږ دا ثابته کړې نو د دې مخنیوی پکار ده او دې ته علما کرامو کې بیداري پکار ده. مولوي صاحبانو اوله وجه دا ده چې جدید مغربي فکر او فلسفه دا مکمل یو ضابطه حیات لري. یو چې ګوره قدیم فلسفه او هغه چې څه د الهیاتو متعلق پکې بعضې شاخونه موجود وو خو مکمل ضابطه حیات نه و. دا یو مکمل ضابطه حیات ګرځېدل. مولوي صاحبانو اوله وجه دا ده عبارت په شابه قدیم یوناني فلسفه چې وه هغه غیر مربوط انداز کې موجود وه. په هغې کې خود الهیاتو ته متعلق فلسفه خپله رایه ورکړې وه یا یې څه شاخونه وو وخت نشته چې په دې باندې موږ مکمل هغه باندې خبرو کو. هغه پوره یو هفته درس په دې باندې کېږي چې موږ د هغوی شاخونه بیان کوو، د هغوی د هر یو فلسفي عقاید او نظریات بیان کوو. نو هغه وخت موږ سره نشته رګینې کړی به مې دا د قدیم فلسفه کې او د الهیاتو متعلق د بعضې فلاسفو رایې ورکړې وه. چا ویلې چې یاره ما دا قدیم دو به قدم د به قدیمه په دوه قسمه ګڼل یو نو دا چې څونه را روانو سقرات او داسې د هغې نه وروسته چې څومره شاګردان د دوی را روانو د هغوی نظریات پکې موجود وه. مګر جدید فکر فلسفه چې دا یو جدید نظام د حیات ګرځېدلې ده. مولوي صاحبانو دا د هغه انسان دپاره تشکیل شوې ده کوم چې د کوم بالاتر هستې نه منکر دی. هغوی چې څونه قدیم فلاسفه وو هغوی د الله د وجود قایلو په څه ناسه شکل کې د الله تعالی د وجود قایلو دی د هیڅ چا قایل نه دي. دوی وایي بس دوی په خپل ځان باندې ایمان راوړل دي. زمانه داسې څوک نشته چې تپوس وکړي چې دا خیر دی او دا شر دی. مولوي صاحبانو عبارت مخکې او شابه نه کوم مذهب مني نه مابعد طبیعت څیزونه مني. دوی هر طرح ځان آزاد تصور کوي. مغربي فلسفه د انسان د ذاتي زندګۍ نه واخله، اجتماعي زندګۍ د کور نه واخله، بازار پورې معاشرې نه واخله، ریاست پورې ژوند د ټولو شعبو د ریاست لپاره دوی کومه نظریه مغربي دغه ذکر کړی د مغربي فلاسفو ریاستي جهت کم یو دی. ریاستي جهت د مغرب کم یو دی. سیکولریزم او لیبرلیزم نه دی. مولوي صاحبانو جمهوریت پکې شاخونه دي. بیا سیکولریزم او لیبرلیزم دا نظریه ده. مولوي صاحبانو پوه شوې تاسو ته موږ دا ویلو که نه ګوره چې هغوی تاسو ته د معاشرې نه واله د ریاسته پورې ریاستي جهت کم یو د دې سیکولریزم او لیبرلیزم د دې معاشري نظام به څه شو کیپیټالیزم او سرمایه‌داري نظام شابه سي. دغه شانته کې دی خو راځي د کارل مارکس د نظریې اشتراکیت کې چې د دې ریاستي جهت څه شو څه شو وایي کمونیزم. کمونیزم وایي تاسو وایي کمونیزم شابه سي کمونیزم او دغه معاشري نظام به څه شو سوشلیزم. مولوي صاحبانو شابه سي دغه خبرې دي بس دغه چې ستاسو یاد وي. مولوي صاحبانو نو ګوره دوی ریاستي جهت هم برابر کړی دی. څه شی دی معاشري جهت هم برابر کړی دی. مولوي صاحبانو نو دا د قدیم دغه نظریه دا ډېره خطرناکه ده. موږ دغه وجوهات بیانو دا ستاسو ذهن کې دا خبر راولئ. مولوي صاحبانو مخکې زه شابه سي د ژوند د ټولو شعبجاتو په باره کې هدایت ورکوي. دا فکر مکمل طور اسلام سره متصادم دی. د هر جز د اسلام هر جز سره مخالف. تاسو زه په کتاب کې لیکل کېږي چې د دې د هر یو جز د اسلام
اسلام د هر یو جز سره موږ څه شو په تضاد کې د انسان د اجتماعي د انفرادي ژوند نواله د اجتماعي د ژوند پورې د معاملات والا تجارت والا کاروبار والا ریاست والا په دې ټولو کې دا موږ سره خلاف ده نو چې دا خلاف ده نو دا خطرناک نه شول نو دې د لپاره کار بیا زیات پکار دی مولوي صاحبانو کنه دی توجه دې له ډیره پکار ده مولوي صاحبانو ځکه اسلام هم یو مکمل نظام حیات دی دلته یو څو افکار مثلا نه ده دلته یو نظام حیات د بل نظام حیات سره تصادم دی د آزاد انسان مقابله ده د هغه انسان سره د کوم چې وایي په رڼا کې خپل ژوند تیروي آزاد انسان مقابله څوک آزاد دي هیومنزم والا سیکولریزم دار درې دوی آزاد دي د دې مقابله د هغه یو انسان سره کوم چې د وحي پر رڼا کې خپل ژوند تیروي نه څونه خطرناک شو اول وجدا شو دویم وجدا ده د دې فلسفه د دې فکر او فلسفه دایره ډیره وسیع ده مولوي صاحبانو ور قدیم فلسفه چې وته محدود زینو کې و مدارسو کې موجود و ته هر سړی دې متاثر کړي دي هر سړی که څوک په کومه شوبه کې موجود دي دا د دې فلسفه نه متاثر دي نو څونه خطرناک فلسفه ده مولوي صاحبانو قدیم یونانی فلسفه چې اسلامي معاشرې ته راغله نو صرف محدود ځایونو کې وه مدارسو او علمي مراکزو کې وه او د دې سره چې کوم وابسته افراد د هغې سره تعلق و دا جدید فکر فلسفه دا عالمگیر فلسفه ګرځېدلې ده د هر شعبه حیات د خلکو سره یې وابسته ده دې فلسفې تر دې پورې چې اسلام نو ټول مذاهب ووایي کله چې یوناني فلسفه رااله زموږ معاشرې ته خو مسلمانانو دا ترجمه کړه نه فرانس والا کړې ده نه هندوانو ترجمه کړي ده ارسطو کتابونه نه هندوانو کړي دي نه چین والا کړي دي دا صرف مسلمانان ته متاثر شو دا هغه فلسفه نه څوک لاړ مسلمانانو کې معتزله ونه وړي داخل په بنیاد فیصله وکړه میزان نه انکار وکړو صفاتو نه انکار وکړو وضاحت په تیر شو مولوي صاحبانو صفات غني نو دا وتا تعدد د قدمه ورزي نو صفات د ذاتي باري ذات باري تعالی وګړل نو هغه صرف هغه زینو چې شو متاثر شو د دې فلسفه چین والے متاثر کړی دي اور روس والے متاثر کړی دي اور هندستان والے متاثر کړی دي ټول یورپ ته متاثر شوی دي امریکای متاثر کړی نو دا دونه خطرناک فلسفه ده مولوي صاحبانو د هرې شعبې خلک ته متاثر دي که هغوی فلسفه وایي او که نه یې وایي دا فلسفه پیژني او که نه پیژني ځکه مغربي میډیا ډېره په منظم طریقې او شکل سره په ټوله دنیا کې مولوي صاحبانو دا د څه په ذریعه خوري د فلمونو په ذریعه د ډاکومنټري په ذریعه باندې د ټاک شوز په ذریعه باندې د اخباراتو په ذریعه د رسایلو د کتابونو په ذریعه په ټوله دنیا کې دا خورا کړه مولوي صاحبانو او نن سبا خو د انټرنیټ دور دی مولوي صاحبانو سوشل میډیا اوس دونه تکړه شو لږ وخت پس به یاد ساتئ تاسو ته به راځه را میدان ته شه څنګه چې موږ په دې خپلو مسایلو کې بحث مباحثه کوو بیا ورته ملحد وایي بیا ورته ته څه ویلی هم نه شي دا به دونه د حکومت سپورټ ملوي تا ته پکار دي چې اوس د ځان ورته تیار کړي چې دا کله بیا را میدان ته شي چې تا سره صحیح چې د جوابات درته موجود دي مولوي صاحبانو او دا چې وی دا یاد ساتئ ګوره اوس په دې موضوع باندې تاسو تیارېږئ زه به سبا امرم یقینا درته وایم تاسو دا نور تاسو تیار شئ چې تاسو دا جماعت وروسته وچلوئ زمونږ هر یو زمونږ د چې څومره موضوعات دي لکه وقاړوي رحمت الله علیه بغله بنیاد کې وستو دا زمونږ بنیاد دی د نورست الحمدلله الیاس ګوبن صاحب راغی اته کار یو دلته الحمدلله په پښتنو په معاشره کې مفتي صاحب خدای پاک را پیدا کو تا لګې دي اوس تاسو داسې رجال تیار کړئ تکړه چې موږ تاسو تیارو د لپاره د خواري در سره کو چې روان وخت کې سبا موږ مړ یو چې سبا سو کوي تاسو وروسته منتقل کړو د الحاد موضوع دوره هغه موضوع ده په دې کتاب کې ټول را روان دي په دې کې به تاسو پنځګری بدل پسې راځي غیر مقلد بدل پسې راځي چې څونه مکاتب فکر بریلیان صافي ټول به تاسو په دې سب کې تا پسې بر رواني تا خپل مشر غړي نو دونه هم کار دی د توجه مولوي صاحبانو دا تاسو زموږ ته چې دا وکي دونه په ذریعہ د انټرنیټ په ذریعہ دا خوري د سوشل میډیا په ذریعہ دا خوري نه دا فکر د قدیم فکر نه زیات متاثر کون دی مولوي صاحبانو او دا زهريله دی ځکه قدیم فکر صرف د اهل علم پورې مولوي صاحبانو سو دا محدود دا وای عقاید خراب کړو لکه معتزله او داسې نور دا فلسفه دومره خطرناک ده چې ټول جهاد د دینه متاثر شوی دی دا به موجه شو درې موجه چې دا د مغربي فکر فلسفه نه روسته مادي وسایل موجود دي مادي قوتونه موجود دي دا په ذریعہ دا خوري شابه قدیم یونانی فلسفه چې کله ترجمه وشوه د مسلمانانو په معاشره کې داخله شوه نو هغه وخت کې مسلمانان غالب وو هغه فلسفې والا یا خو معدوم یا که موجود خو هغوی مغلوب وو اصول دا دي چې غالب د مغلوب سیس خپل کړي نو دومره ترېنه متاثره کېږي او کله چې متاثره کېږي دونه ته د دې عبارت مطلب دا دی کله چې دا یونانی فلسفه منګ ترجمه کړه من غالب او ټول دنیا زمونږ د سشو د خلافت جنډې لاندې والحمدلله دویش ځکه مربع میله باندې الحمدلله د امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی خلافت تیر شوی دی نو دا د فرانس پورې زمونږ د خلافت ایشیا فرانس پورې زمونږ یورپ کې سپین هم زمونږ د سشو
د خلافت لاندې اندلس او فرانس پورې موږ زموږ سرحد ملزمانو موږ غالب نو موږ چې کله دا کتابونه ترجمه کړو نو موږ دا غینه متاثر نه شو صرف محدود ځای نه متاثر کړو دا اصول دا دي چې کله یو غالب قوم ملزمانو د مغلوب قوم دغه څه یو اصول خپل کې دا نه متاثر کیږي البته یو مغلوب قوم چې د غالب هغه کوم اصول خپل کې نو دا مغلوب قوم هغه نه متاثر کیږي لکه نن سبا وخت کې زمنګ لباس زمنګ چې څونه وزیران دي زمنګ وزیران ذهني تور د یورپ نه څه شي دي دا مغلوب شوی دی ملزمانو دوی چې کله د یورپ دوره کوي دی پټای کوي کو پسکه کوي خپل لباس کوي ډېر پتلو پټای کې ورزي خپل لباس کې دا شرمېږي دا نه ورزي ولی دا هغه متاثر دي دا وی لباس خپل او کله چې موږ غالبو نو سبا موږ په خپل لباس کې تللو ملزمانو نو دا اصول دا دی عبارت د مطلب دا دی اصول داري چې غالب د مغلوب سیس پرګلی نو دومره ته نه متاثر کیږي او کله چې مغلوب قوت د غالب سیس قوت خپل کې نو دینه زیات متاثر کیږي نو د فلسفه د مغرب نه دا د مغرب نه پیدا شوی دا نو په دې لحاظ سره بولې زبانو مغرب په دې زمنګ باندې اوس څه دی مادي لحاظ سره طاقتور دی کنه دا غي 1 روپۍ استاد 300 روپۍ سو 1 روپۍ بازار ته اوسې استاد 300 روپۍ کار کوي تا باندې غالب نشو مولې زبانو نو د دنیا په لحاظ سره د دین وروسته د مغرب مادي قوتونه دي چې دا خوروي لکه ورلد بانک دی آی ایم اف دی او داسې نورې ادارې دي مولې زبانو او دا چې دا قرض درکې خدای د پاره نه درکې وشا په دلته بيدینی خوره کوي دا یو جماعت دی د علماء کرام موجود دي چې د دې د پاره کار کوي دا تبلیغي جماعت دی چې د کار کوي 1% دی دا ټول زمونږ دعوت چې را جمع کی هغه مدارس دي که خانقاګان دي که دعوت او تبلیغ دی دا د دې مقابله کې 1% دی شکر دی چې دا 1% خو موجود دی که دا نه وي نو سودان به موږ نه جوړ وي سبه سودان کې زمونږ مرګري ویل موږ تشکیل شوی وي موږ څلور مې شو کې یو عالم نو لیدل مستند عالم چې موږ سوګي موږ دیدار وکړو الحمدلله استادو الحمدلله دا خدمات روان دي او دا دونه علماء کرام الحمدلله دا یو رجال تیاریږي نو د مولوی زبانو دونه خطرناک فتنه ده چې د مادي قوتونه دا څه کوي حنزله مولوی صاحب ډېر سوچ کې راته ناز چې دا مولوی صاحب څه لګي پوه شو لیکنه درې موجوده وسلوره موجوده د مولوی زبانو چې جدید مغربي فکر فلسفه د شاعر او اصطلاحات ډېر خسته دي الکه ازادي ده الکه مساوات دي الکه ترقی ده نه درکې ازادي شته نه درکې مساوات او نه درکې ترقی شته مولوی زبانو دا کومه ترقی چې کړي دا د موږ نه زده کړی دا زمونږ په کتابونو باندې د څه کو ځان دی ورسو مولوی زبانو عبارت وي او شابه سلام بوجا کوم چې دوی د عوامو د کول لپاره استعمالوي جدید مغربي فلسفي خاصه اوازونه اوچت کړي دي چې هر انسان ته ازادي ورکړي مساوات پکار دي ترقیات تکیدل او خیالي انساني حقوق داسې نور الفاظ په معاشره کې فعال کړي دي ازادي ورکړي هر سړی ته هلکه هر انسان ته مساوات ورکړي څونه خسته خبرې دي ته چې دې فلسفې نه خبر او ته به لګې شنو ته په خاموش کې چې والله دا غورشه وي لکه د هندستان د علماء کرام بارے کې جرال اعتراض کېدو چې لکه دا خو د سیکولریزم قائل دی تاسو کفري نظام هغه کړی نو ما مرګرته ویل مړو چې دا اوسنی دیوبند او شراب باندې ممنون ما ته په خامخای نه باندې چې دا تر جواب باندې نه پويږي نه بول جبانو د دې شاعر خسته دي اے ترقی یافته او ځان ترقی یافته کوي روشن خیالي پکار ده انساني حقوق پکار دي انساني حقوق چې دا کوم اقوام متحده پاس کړی دا د نبی عليه السلام د تعلیم یو وړه نمونه ده چې کومه موږ ته ورکړې ده ته حشرات مبارک موږ ته څه شي بول شبانو موږ ته هدایت ملو شو چې حشرات الارض ته نقصان نه ورکوي صحابه کرام روانو کنا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث مبارک ده او صحابه کرام و یو جاله کې وي د مرغیو بچي وغیرہ واغستل و هغه لا ځان سره ورکړي مور لاله د پاسه پکې ناسته نبی له سلام جو کته نبی له سلام چې د دې مور ته تکلیف مور به ورشي دا واپس جاله کې کېده دا چې الحمدلله تاسو چې اقوام متحده کوم منشور پیش کوي دا و انسانیت ته موږ پیش کړي مولوی زبانو موږ دا پیش کړي چې څنګه بجون تیرې انفرادي به څنګه ژوند تیرې اجتماعي ژوند به څنګه تیرې خو د دې د اصطلاحات مولوی زبانو دا ډېر خسته دي پنځه موجودات مولوی زبانو جدید فلسفه د اصلاح اسلامي اصطلاحات او شکل بدل کو څوګو زموږ چې څونه اصطلاحات دي د دې ترتیب موږ لا چینج کو لکه غلام محمد پرویز چې نظام ربوبیت کتاب لیکلو د اشتراکیت د پاره ورته وایي چې موږ له اشتراکي نظام پکار دی مولوی زبانو دغه شرط کې دا اصطلاحات ته موږ له چا موږ دا علماء کرام پیدا کړل عبارت او عبارت ټول سره موجود دي پکې دوی یوازې خپل اصطلاحات لري خو راکړي بلکې اسلام د اصطلاحاتو خرابواله کړی دی ځکه مستشرقینو چې مغربي فکر
دوی د مغرب د اسلام هغه تشریح کوي کوم چې مغرب نه خوښه ده مسلمانانو دا هم یوه وجه ده چې دا دومره خطرناکه ده. شپږمه وجه د جدید مغربي فکر او فلسفې کمزوریانې مخې ته رانغلي. هر یو فلسفه کې د زړه کې څه کمزوریانې وي نو دا مغرب ډېر هوښیار دی هغه کمزوریانو باندې څه وکړه مرتا چولې دا کمزوري چې ته بیانې نو تا باندې الزام لګوي وایي ته دهشتګرد دی ته قدامت پسند دی داسې نومونه دې بدنام کړي چې بیا ته میدان ته نه راسي. تاسو وګورئ کوي که نه کوي دا هم یوه وجه ده پولیسیبانو د دې کمزوریانې شپږمه وجه دا ده چې د مغربي فکر فلسفې کمزوریانې مخې ته رانغلي پولیسیبانو عبارت وشي. جدید مغربي فکر او فلسفه کې چې څومره خرابیانې دي هغه مخې ته رانغلي. دوی ډېر هوښیارتیا وکړه او هغه کمزوریانې یې پټې کړې. که چېرې څوک ورپسې راوچت شي نو په هغه پسې داسې پروپیګنډه وکړي چې هغه خاموش شي. مثلا تاسو وګورئ دا غټ سیاسي مظالم معاشي جال یې څنګه خور کړی دی. د غریب او امیر په درمیان کې دا څومره فرق دی چې د دنیا دولت صرف د یو څو کسانو په لاس کې دی. د یو تحقیق مطابق په دنیا کې 80% آبادي سره صرف 100% دولت دی او د 100% دولت آبادي سره دنیا 80% دولت دی او دومره غټ فرق دی. دومره غټ فرق دی د دولت د یو څو کسانو په لاس کې. شبانو نګور دا سودي نظام دی کپیټالیزم دی سرمایه‌دارانه نظام دی. شبانو دا سودي نظام دی په دې کې غریب دې کې انسان د خپل رزق نه محروم کړی دی. د دې دپاره دوی څه کوي انجیوګانې راایستلي دي هلکه انجیوګانې دي هلکه دا کوي هلکه لاره درنه جوړوي هلکه بیا درنه جوړوي. په دې سره دوی څه کوي دا خپل څه کوي دا خپل غلطۍ نه پټوي پولیسیبانو. داسې نور ته هم دي. کومه وجه دا د پولیسیبانو چې مسلمانان مفکرین په مغربي فکر او فلسفه باندې پوه نه شو داسې کسان دوی له پیدا شو. اوس لکه دا کوم چې سر سید احمد خان دی یا دا حمید الدین فرعي صاحب دی یا امین حسن اصلاحي صاحب دی یا دا حمیدي صاحب واخله. اوس موږ په ده باندې که دا په ښه ګمان هم لګوي د اسلام خدمت کوي خو د اسلام دپاره نقصان نه کوي. دوی څه کوي دوی د اسلام فلسفه چې کومه را روانه ده قدیم زمانې نه چې کوم د خیرالقرون نه زموږ د مجتهدین نه موږ ته را روانه ده هغه دوی څه کړله مکمل یې بدل کړه. د رجم نه انکار وکړو د ګیرې نه انکار وکړو داسې د پردې نه انکار وکړو موسیقي حلاله کړله. دا څومره دا د کفر اصطلاح ده چې انسان د ضروریات د دین نه انکار وکړي چې دا سړی به څه کافر قادیاني ته وایي کافر سره شم ویلې کافر به الله او رسول اوس که دی په ښه ځان هم کوي خو غلطي خو کوي که نه نو بعضې اسلامي مفکرین پولیسیبانو داسې پیدا شو چې دوی مغربي فلسفه ونه پېژندله او هغوی دپاره کار کوي. دا هم یو وجه ده پولیسیبانو او دا خلک مسلمانان ډېر خلک پیدا وي پولیسیبانو تعلیم یافته خلک څوک اوري ما ته نه اوري زما ستا بیان څوک اوري صرف تاسو اوري او د هغوی بیان هغوی چې وو بیان شعر کې وروره ګنټه پسې ګورې لکونو خلک وکړي هغه ذهن پر دا فتنه خورېږي د دې فتنې مخنیوی تاسو کولی شئ پولیسیبانو ما عبارت ته اسلامي مفکرین د مغربي فلسفې په پېژندلو کې خطا شو نو هغوی ته د دې حاملین پیدا شول او یوه د دې لپاره خپل تربیه یافته کسان تیار کړي دي. اتمه وجه د مذهب مکمل طور باندې نه ختموي. دا اتمه وجه ډېره خطرناکه ده. دا مذهب نه ختموي مذهب به درله ناکاره کوي. مذهب به دې موجود مذهب باندې به څوک عمل نه کوي. څه به یې مذهب دې موجود دی مذهب ناکاره شو مذهب دې درله هغه روح یې درله دې ویستو چې روح یې درله ویستو هغې ډانچه باندې به څوک او کومه چې قدیم فلسفه وه هغه څه کوو دې مذهب باندې ګزار کوو مذهب یې ختموو. رښتیا وایي هغې له علماو توجه ډېره ورکوله ختمولو پسې راوځو دې ته ځکه علما توجه نه ورکوي مذهب خو ته نه ختموي مذهب نه له روح ایستلی دی مذهب نه له طاقت ایستلی دی. رښتیا وایي او که داسې مذهب به څوک چې طاقت پکې دی او خلک پرې عمل نه کوي دا هم د نه ختمېدو هغه باندې دی که مثال ویو جدید مغربي فکر فلسفه څنګه ډېره خطرناکه ده چې هغه مذهب مکمل طور باندې نه ختموي بلکې مذهب ناکاره کوي. قدیم افکار به چې راتلل هغه به د مذهب د ختم کولو لپاره به راتلل مذهبي طبقه به ورپسې راپاڅېده هغه به ختمه شوه. لیکن مغرب ډېر هوښیار دي دوی مذهب نه ختموي بلکې ناکاره یې کړي. مذهب خو موجود دی خو هغه شان اثر نه کوي کوم اثر چې کول پکار دي. مثلا د مذهب هغه اجزا عبادتګاه لمونځ انفرادي معاملات دي په دې باندې اعتراضات نه کوي. چې څونه دغه دي عبادات دي دوی وایي راځئ که نه مړه زه به درله په وایټ هاوس کې څه کوم افطار پارټي ورکوي که نه ورکوي. اول به اوباما به ورکوله صدر بوش به ورکوله بیا به بل به ورکوله اوس جو بایډن ورکوي هر کال افطار پارټي راځه هېڅ خبره هم نشته چې زرخواو مذاهب دي او مذهب د اسلام هم هېڅ خبره نشته. لیکن د مذهب هغه اجزا کوم چې د دوی قوانین دې سره چیلنج کېږي چې هغه څه شی دي پولیسیبانو چې هغه حاکمیت راوستل دي اسلام په دنیا کې نافظ کول دي هغې ته یې نه پرېږدي ولو که په ته د افغانستان په توره موره کې ناست غرونو کې ناست
چې دوی د قوانین چیلنج کېږي او په هغې سره د اسلام سربلندي راځي. هغه قوانین دوی نه قبلوي، د اسلامي نظام، جهاد، معاشي نظام، د مسلم دنیا د خپل خانه زمونږ اسلامي نظام کوئی نه قبلوي، زمونږ جهاد کوئی نه قبلوي، زمونږ معاشي نظام اسلامي کوئی نه قبلوي. مسلم دنیا ځان ته یو شناخت ته نه پرېږدي چې مسلمانان شپږ 50 ملکونه دې راجمع شي او دوی دې ځان له یو څه وکړي، خپله فیصله وکړي. دا خپلې فیصلې ته پرېږدي. موږ خو په سرحداتو کې دونه تقسیم کړي یو، یو بل سره موږ تجارت نه کوو، یو بل لاغستل نه کوو، او چې کوم هغه په ډالر کې کوو. موږ یې دونه یو بل نه متنفره کړي یو. موږ کې ښایسته ښایسته تحریکونه پیدا کړي دي، فلان کې دی او فلان کې دی، په قومیت یې تقسیم کړي مسلمانانو. دوی دا نشي برداشت کولی، ځکه دوی سره د اسلام مسلمانانو اسلام اصول دي، هغوی دې دپاره دا خطرناک دي. جدید مغربي فلسفه څومره جدید مغربي فلسفه کې خو مذهب موجود دی، لیکن هغه دوی د خپل ځان تابع کړی دی. کوم اعمال چې دوی وایي هغه کوي او کوم اعمال سره چې د اسلام سربلندي راځي هغه دوی نشي برداشت کولی. بیا در باندې دوی دومره اعتراضات وکړي چې څوک درته تپوس هم نشي کولی. دوی در سره اسلام په ډول د مذهب مني، خو اسلام په ډول د دین مسلمانان نشي نافظ کولی. په موجوده زمانه کې اسلام په ډول د مذهب موجود دی، په ډول د دین قایم کول به د ملحدین مسلمانان نه پرېږدي. دا اسلام